قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في أمتي خصف ومسخ وذلك في المكذبين بالقدر رواه أبو داود وروى الترمذي نحوه. دا حدیث او د دې سره یو دوه درې احادیث لنډ په دې موضوع باندې ذکر دی چې کم سړی یا کم انسان د تقدیر فیصله نه مني، یعنی د الله تعالی د طرف نه د انسانانو د تقدیر د دې خبرې نه منکر یې، نو دا په دې مخ د ځمکه باندې په دې انسانانو کې انتهایی ناقابل برداشت انسانان دي او دی له داسې سزا پکار ده چې مثالي سزا وي. مثلا په دنیا کې د تندر او د سیلاب او د ګولۍ د وشتو نه خطرناک او سپکونکی عذاب دا دی چې د سړي د مخ بشره ورانه کړي. د سړي د مخ بشره چې ورانه شي یا یو سړی روغ رمټ په دې ځمکه باندې وردننه کې د دې نه سخته د شرمولو بل څیز نه ښکاري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ما په امت کې کم خلک د تقدیر د فیصلې نه انکار کوي، د الله تعالی د طرف نه د انسانانو د خیر او د شر د فیصلو اختیار بل چاله ورکوي، بابایی که بوتي که سیاستدانی که د کلي بل څوک مشري یا زوروري هر څوک چې خو چې د انسانانو د خیر او د شر د فیصلو اختیارمن هغه ګڼي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی به د دې سړي یا د دې قوم یا د دې رورۍ یا د دې ډلې باندې چې کوم عذاب راولي مستحق د دې دي چې الله تعالی د مخ بشرې وراني کړي او په ځمکه ژوندي ښخ کړي. بل حدیث ورپسې چې دی پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مجوس ډېر بیکاره قوم دی په مخ د ځمکه، کافران دي، هغوی دوه قسمه خدایان ګڼي، یو ته وایي چې دا خیر راولي نو هغې ته اهرمن وایي، او یو وایي چې یاره شر راولي نو هغې ته اهرمن وایي، او خیر چې راولي هغه یزدان دی، دا خوشحالي یزدان راولي او دا غم چې دی نو دا اهرمن راولي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دغو نه بیکاره فکر چې دی نو د بل چا نشته، ځکه چې بیا خو به د هر سړي ځان له خدای ځان له په خیر او شر راولي. خو د دې باوجود زما په امت کې چې کم خلک د تقدیر فیصله نه مني او جاړي او غواړي او ګیلې کوي د الله تعالی نه، نو داسې خلک چې دی نو چې ناجوړه شي تپوس یې مه کوئ چې لالا څنګه یې وایي خدای دې پسې خلا وکړه. چې ته د الله د خیر او د شر فیصلې نه منې نو ستا مثال له مجوسو دی، د داسې مسلمان تپوس به نه کوي، بیمار چې تپوس به هم نه کوي، او چې جنازه و په هغه ورځ بل طرف ته لاړ شي جنازه کې مه ودرېږه. څونه سخت الفاظ دي. دغه شانې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله داسې سړی ومومئ چې هغه د تقدیر د فیصلو اختیار د الله نه علاوه بل چاله ورکوي. ما تاسو ته ووې په دې مخ د ځمکه باندې قسمه قسمه خلک دي، څوک د خیر او شر مالکان چې دي نو باباګان ګڼي. دا په مسلمانانو کې یادوم، کافران نه یادوم، کافران خو غرق دي خو مخکې نه دي، خو چې کم زمونږ په ځان مسلمانان هم حسابوي او هغوی د الله تعالی د خیر او د شر اختیار چې دی نو دا بل چاله ورکوي. په دې وجه علما وایي چې د الله تعالی کوم اختیارات دي او هغه بل چاله سړی حسابوي نو دا شرک دی باقاعده، څنګه چې سړی د الله سره بل څوک شریک ګڼي دا هم شرک دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د داسې قدریو سره په یو محفل کې مه کښېنئ، د داسې خلکو سره په یو محفل کې مه کښېنئ، د واده او د غم په محفل کې ورسره مه کښېنئ. او بله خبره دا چې لا تفاتحوهم، دوه ترجمې خلکو کړي دي چې کله جرګه کښېنوئ په جرګه کې د ځان سره کښېننوئ، د خپلې جرګې اختیار داسې بیکارو له ور نه کوئ. او دا ترجمه هم خلکو کړي چې کله په سلام کې پې مه مخکې کېږه، سلام کې پې مه مخکې کېږه. دغه شانې حضرت عایشه رضی الله عنها فرمایي چې شپږ قسمه خلک داسې دي چې الله تعالی پې د خپل طرف نه لعنتونه لیږلي دي او هر پیغمبر ور باندې د هر پیغمبر د طرف نه پې هم لعنت دی. یو په هغې کې هغه سړی دی چې
قرآن وی او په قرآن کې نه او دی وی الله دسی وی د الله په کلام باندې خپل خبرې پکې اضافه کوي د ځان نه پکې لګي. دویم هغه سړی دی چې هغه د خیر او د شر مالک د الله په ځای مخلوق کې څوک ګڼي. دریم هغه سړی دی چې هغه ته اختیار میلاو شي او د ظالم یې په زور باندې اختیارات قبضه کړي. نو چې په زور باندې کوم سړی اختیارات قبضه کړي د انسانانو نو هغه بیا ذلیله عزتمن کوي او عزتمن ذلیله کوي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لعنتهم ولعنهم الله، زما د طرف نه به هم لعنت ده او د الله د طرف نه به هم لعنت ده. نو والمتسلط بالجبروت ليعز من اذله الله يذل من اعزه الله، چې په زور اختیار قبضه کی او د معاشره عزتمن خلق ذلیل کی او د ذلیل خلق د الله په نس کم عزتمن دی هغه ذلیل کی او چې د الله په نس کم ذلیل دی هغه له عزت ورکی. او بل دا چې والمستحل لحرم الله والمستحل من عترتي ما حرم الله، بل هغه سړی چې هغه کم سيزونه حرام کړی دي هغه ته حلال وګڼي. هغه د حرامولو چې کوم مختلف یو د خوراک کا حرام دي، بل لا چې په احرام په حالت کې کم حرام دي، دا ټول نو هغه د هغې خیال نه ساتي، د حلال او د حرامو خیال نه ساتي. او والتارک لسنتي او شپږم نمبر هغه دی چې ښه ورته پته چې دا کار د ما پیغمبر کړی دی او دا سنت دی او دی ویلی نه کومه، ځکه چې اسیم سنت دی دونه غټه خبره نه ده. نو والتارک لسنتي کوم سړی چې زما سنت پریدي او ترکې کی نو دا شپږ کسان چې دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی زه په هم لعنت لګم او الله لعنتیان کړي دي. الفاظ دا سری د حدیثو. وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنہ، د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه عمر رضی الله عنه روایت دی قال دی وی سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریدلی دی یقول ویل وی یکون شب فی امتی، دما په امت کې داسې خلق چې په هغې باندې به څه راځي خصف و مسخ، په ځمکه باندې به دننه کولی کېږي خصف و مسخ او بشرې به ول ورانولی کېږي، شکلې به ول ورانولی کېږي. وذلك في المكذبين بالقدر، وذلك او دا في المكذبين دا په هغې خلکو کې چې دروغجن ګڼي بالقدر تقدیر لره، بالقدر تقدیر لره. وعنه او د دغه حضرت عبدالله ابن عمر روایت دی قال دی رضی الله عنه چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې القدریه دغه د خیر او د شر اختیار چې د بل چا د پاره حسابي دا خلق مجوس او هذه الامه در دې امت مجوسیان دي. ان مرضوا کنا جوړ شو فلا تعودوا، تپوسې مه کوئ. و ان ماتوا او کوم مړه شو فلا تشهدوهم، نو د هغې جنازې ته مه حاضرېږئ. وعن عمر رضی الله عنه، د حضرت عمر رضی الله عنه روایت دی قال دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تجالسوا اهل القدر، دغه خلق چې کوم ته مونږه د خیر او د شر مالکان چې دي دا بل څوک ګڼي نو د داسې خلکو سره مکې نه ولا تفاتحوهم، او مې په سلام کې اولوالی کوئ، مې جرګه مارن کوئ، مې چې کوم دی نو د ځان مشران کوئ. داسې خلک د دې په جرګې کې هم مکې نه وي، مشري ورله هم ورنه کوي او په سلام کې پې هم اول نشي. لا تفاتحوهم دغه دواړه درې وړه ترجمې نقل شوي. وعن عائشة رضی الله عنها، د حضرت عائشة رضی الله عنها روایت دی قالت دی وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ستة شپږ قسمه خلق دي لعنتهم مام لعنتیان کړي دي دم په لعنت لګم، ولعنهم الله او د الله په لعنت دی. وکل نبی او د هر د پیغمبر د طرف نه به دغه د لعنت دی یجاب د نبیانو دعاګانې ګورې لازمن قبلیږي. اولنې الزائد فی کتاب الله، د الله په کتاب باندې خپلې خبرې زیاتول. والمکذب بقدر الله، او دویم هغه سړی چې هغه د خیر او د شر اختیار د الله نه علاوه بل چاته اوله کوي او د تقدیر د فیصله د الله دا دروغجنه ګڼي. والمتسلط بالجبروت، او بلغه اختیارمن چې هغه په ظلم باندې اختیارات قبضه کړي لیعز، نو چې هغه په ظلم په زور باندې اصل کړي نو لیعز عزت ورکوي من چاله اذله چې ذلیله کړي الله الله تعالی، ويذل او ذلیل کی من هغه چاله اعزه الله چې الله ولا عزت ورکړي. والمستحل لحرم الله
والمستحل من عترتي ما حرم الله. او بل هغه سړی چې هغه حلال ګڼي هغه عزتونه چې هغه څه کړي دي هغه الله د هغې د حرمت د خیال ساتلو حکم کړی دی. او د خپل اولاد متعلق هم چې والتارک لسنتي او شپږم نمبر هغه سړی چې هغه زما سنت پیژني او بیا حرام دغه کوي دا ترک کوي یې پرېږدي یې. الله د عمل توفیق راکړي. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Siz de uğran şöyle